نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. دا سورة توبه لسمه سپاره دا یو لسمه رکوع شروع کیږي. پدې کې الله سبحانه وتعالى دا هغه خلقو بیان کوي کوم چې د جنگ تبوک نه پاتې شوي او متاسو مخکې دا ویلو چې دا جنگ په ډېر سخته ګرمۍ کې و. د عربو ګرمي اسم هلته ډېره ګرمي وي، لیکن چې کله د سختې ګرمۍ میاشت وي اړ په شکال بادرو دا درې میاشتې ډېرې زیاتې سختې وي. بل دا هلته د کجورو د پخېدو زمانه وي، نو کوی د ټول کال د معاشي دارومدار راغی په دې باندې، څنګه چې زموږ په ملک کې په لور باندې دی، دغه شانتې د هغې معاشي ټول دارومدار په کجورو باندې دی. هلته ډېره زیاته کجوره کېږي. نو کوم منافقان چې هغې به یو بل باندې کول چې ډېره سخته ګرمي ده او څه کوئ ځایونه وجنئ چې په دې کې تاسو ځئ، نو الله پاک د هغې ټول بیان کوي او د هغې هغه پوره سندري الله سبحانه وتعالی بیانوي په قرآن پاک کې. فرح المخلفون بمقعدهم، خوشحاله شو دا رستو پاتې کېدونکي خلق په خپلو کورونو کې په خپلو ځایونو کې کوم ځای کې چې دوی پاتې کېږي، نو دوی چې دا کله لښکر لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو سره، نو دوی ډېر خوشحاله و چې مړه به د دوی د دې مصیبتونو نه خلاص شو. خلاف رسول الله، په جدایۍ د رسول علیه صلات وسلام سره، وکرهو ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، او غبراو شو یې کرکه وکړه د دې نه چې وجنګېږي په مالونو خپلو سره او په جانونو خپلو سره په لار د الله کې. او بیا لاره پاسه په بله څه خبره کوله، وقالوا لا تنفروا فی الحر، او بیا ووی یو بل ته چې موځئ په دې سخته ګرمۍ کې، ګرمي به مو ووی. قل، نو ته محمد صلی الله علیه وسلم فرمایا نار جهنم اشد حرا، اور د جهنم د دینم ډېر سخت دی، هغه دینم ډېر سخت دی. لو کانوا یفقهون، که چېرې د دوی سمج وی، دوی سمج بوج لرلو، نو دا خبره به دوی نه کوله. دوی به دې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی او د آخرت د ګرمۍ نه به یې ځان بچ کړی، خو دوی دې ګرمۍ ته ځان ټینګ نه کړو او د آخرت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړو، یعنې وایي چې خیر جهنم ته لاړ شو. او بیا یو بل سره خنداګانې او بړکاکانې کولې، ټوکې ټکالې به یې کولې، ناست وو. نو الله پاک فرمایي چې فلیضحکوا قلیلا، لږ خاندئ، ولیبکوا کثیرا، او ډېر جاړئ، جزاء بما كانوا یکسبون، بدله ده د هغه چا چې څوک ګټي اعمال په دې دنیا کې. الله پاک اوس دا یو عام حکم فرمایلی دی، یعنی ټول مؤمنانو ته دا هدایت الله پاک ورکوي چې تاسو په ژوندګۍ کې ډېر زیاتې خوشحالۍ به معنا ووایي.
زیات لږ خاندئ داسې مقرر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېره ثابته نه ده چې هغه په بلق بلق خاندلي په ټول عمر کې. دا مونږ چې قهقهه ورته وایو داسې رسول الله سلام چرم نه دي خاندلي. په یو خبره باندې به مسکا تبسم او په ډېرو داسې ډېرو چې دغه خبره به وشوه نو هغې باندې به د هغه خونه مبارک ښکاره شو. او الله پاک فرمایي چې یعنی جاړئ ډېر د الله د یرې نه ډېر جاړئ الله ته او د آخرت په باره کې جاړئ چې زمونږ به څه کېږي، په قبر کې به زمونږ څه کېږي، په ورځ د قیامت به زمونږ څه کېږي، په پل صراط باندې به څه کېږي او په آخرت کې به مونږ سره څه کېږي. د دې په باره کې جاړئ. او د جړا په باره کې ډېر زیات یعنی احادیثو کې ډېر دغه راغلی فضیلت راغلی دی. او د خندا سره وایي زړه مړ کېږي، خندا سره زړه مړ کېږي. ولې چې د الله د ذکر نه غافله شي په خندا سره او په ډېرو خوشحالو سره. تاسو ګورئ په ودونو کې چې کله خلک په ډېره خوشحاله شي د الله یاد ته ایر شي او بیا الله لعب پسې شروع شي. او جړا کې دا دغه چې یعنې مطلب سړي وایي د یو اوښکه چې کوم دی د جهنم نه د بچ کېدو دپاره کافي ده، خو چې د الله د یرې نه دا اوښکه وځي. هسې خو خلک ډېر جاړي چې درد او تکلیف ورته ورسي. نو د مسلمان دا درد او تکلیف باندې هم که چېرې دی صبر وکړي او دی وایي چې یا الله دا ستا د طرف نه دی نو او د ده د سترګو نه دا اوښکې لاړې شي دا هم بې ځایه نه دي. خو ولې دی دغه وخت کې بد رد نه وایي او دی چې کوم دی دغه نه کوي او د الله د خوف او د یرې د وجې نه د چا د سترګو نه یو اوښکه لاړه شي ولې جهنم اور په دې باندې مړ کېږي. او دا وایي په دې باندې بدله چې کومه میلاویږي نو هغه به ډېره اوچته بدله به میلاویږي او دا ډېره لویه کمایي ده چې څوک په دنیا کې کم خاندي او ډېر جاړي. اوس الله پاک فرمایي چې فإن رجعك الله الى طائفة منهم کچرتا بوتلې وې دوی لرا یعنی د دوی یو فرقې نه یو ټولګې نه ځان سره بوتلې د منافقانو نه څه کسان تا ځان سره بوتلي فاستأذنوك للخروج نو دوی به اجازت غوښتو یعنی دوی به اجازت غواړي بیا رستو ستانه د څه لپاره چې وباسي په لار د الله کې دی ځان سره. فقل نو تو فرمایا لن تخرجوا معي تاسو هیڅ چر موزئ ما سره. یعنی دی به بیا دا خو ګران جنګو ما تاسو ته چې ګرمۍ کې او د میوې پخې وي ظاهري نقصان پکې دی تښکارېدو او بل له ګرمۍ شکایت مو دا دوه غټې خبرې وي. نو دغه کې خو تا سره لا نه نو خو چېرته چې آسان ځای وي نو دوی به بیا تاله راځي چې مونږ هم ځان سره بوځه. ولې چې بیا به د دوی په نظر کې دا دغی چې اوس په اسانتیا سره په دشمن باندې غلبه ومومو او بیا به مونږ ته مال غنیمت ډېر میلاو شي د دنیا په لالچ کې به بیا دی ځي تا سره. نو ته وی فقل لن تخرجوا معي ابدا او تو فرمایا چې بالکل هرگز موزئ ما سره همیشه دپاره. ولن تقاتلوا معي عدوا او مه جنګېږئ ما سره د دشمن سره د دشمن په مقابله کې. انکم رضیتم بالقعود تاسو راضي شوي یئ په هغه ناسته باندې اول مرتين په ډومبي ځل باندې چې کله تاسو ته حکم وشو نو تاسو په ناسته باندې راضي شوئ. فاقعدوا مع الخالفين نو اوس کښېنئ دغه رستو خلکو سره. کوم ناس خلک چې دي رستو سو نو که دی بیا بل جنګ له تا سره راځي او ځین د سره یعنې دی آسان هدف صحیح کړي او هغې له بیا تا سره ځین نو بیا ځان سره وبوځه بس ورته چې کښېنئ اوس تاسو په اول ځل چې کله تاسو په دې باندې راضي شوي وئ نو او بیا الله پاک د منافقانو په باره کې صریح حکم نازل کو هغه دا چې ولا تصلي على احد منهم او منځ مه کوه د جنازې په دی باندې ماته ابدا چې کله دی مړه شي
همیشه د پاره. د دې نه مخکې به رسول پاک صلی الله علیه وسلم چونکې د دوی به ظاهري کلمه وي نو د دې د وجې نه د جنازو کې به شریک کېدو. نو الله پاک دلته کې منې کو ولا تقم على قبره او به ادریږه د دوی په قبر باندې. روایتو کې دا خبر راغلی په شان نزول د دې آیات کې چې فرمایي چې کله عبدالله ابن ابی ابن زلول دې چې کله مړ شو د دې یو زوی عبدالله هغه صحیح مسلمانو او هغه راغو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل کرته مبارک دې مال راکړه کمیس مبارک چې دا زه خپل پلار ته واچوم او که د دې د وجې نه دی خدای پاک د عذاب نه بچ کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بې د زغره چې کوم دی نو هغه حجت ورسره اونکو بس هغه ولا ورکو خپل کمیس. بیا چې کله مړ شو نو بیا دته وی چې راشي تاسو په د باندې جنازې مونږ کوي. نو عمر صاحب एकदम د لمنې نه ونیو ورته وی چې نه بځي اے رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه مسلمانانو ته ډیر زیات اذیتونه ورکړي دي. نو فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا داغه خبره ونه منله او دې لاړو او هغه دا خبره وکړه رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې ما ته پته راشي دا منافق دی او الله پاک زه منې کړم چې دوی د پاره استغفار مغواړه څنګه چې پرونی سبق کې تیر شو او که ته اویا پیرې دوی د پاره استغفار وغواړې نو زه دوی بخښم نه. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو دا خبره وکړه که چېرې د اویاو پیرې نه زیات زه د لپاره استغفار وکړم او دی الله پاک وبخي زه یې منې کړی نه یم چې ته م ووایه استغفار د لپاره بل زه لا منې کړی شوی نه یم په دا لا نازل شوی نو دا آیات. نو که چېرې ماته الله پاک ویلې وي چې ته د دوی دپاره استغفار بالکل مه غواړه او یا د دوی په قبر باندې مه ودرېږه یا پې جنازه مه کوه نو ما به اوس به بنې شوی وم زه به نه وم ترې. خو زما دا امید دی چې د ده دی چونکې د یو قبیلې سردار دی او دغه قبیلې باندې به د دې ښه اثر وغورځېږي چې زه د دا جنازه وکړم. نو دی خو لاړو جنازه یې وکړه او فرمایي چې د هغې اثرات دومره وغورځېده په هغه قبیلې باندې خزرج قبیله و غالبا د ده چې هغه کې 1000 کسان مسلمانان شو او هغه صحیح مسلمانان شو. لیکن رستو بیا الله پاک چې کله دا آیات ولېږلو د هغې نه پس به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په جنازه کې هم نه شریکېدو نه به د دوی په قبر باندې وعظ نصیحت دپاره ودرېدو څنګه چې دا سنت طریقه نن سبا زموږ په قبر باندې بیا آخر کې سبق ووایي استاد څو خبرې وکړي تقریر وکړي. نو دا الله پاک د دې نه وفرمایل دلته کې منې کو رسول علیه السلام ولا تصلي على احد منهم او موږ مه کوه ته په دوی کې د یو کس هم ماته ابدا چې کله دوی مړ شي دوی نه څوک هم مړ شي نو همیشه دپاره به د دوی په د دوی جنازه به نه کوې ولا تقم على قبره او نه به د دوی په قبر باندې وعظ نصیحت کې او ودرېږي به. انهم کفروا وجه داره چې دا کافران دي بالله ورسوله په الله باندې او د هغه د رسول باندې وماتوا وهم فاسقون او دوی مړه شوه او نافرمانۍ کې دوی لاړه مړه شوه. د دې وجې نه د دوی مه جنازه کوه او مه قبر باندې دوی ودرېږه. اوس الله سبحانه وتعالی رسول علیه الصلاة والسلام ته خطاب فرمایي خو دا مؤمنانو ته اصل خطاب دی. ولا تعجبك اموالهم واولادهم او تاری په تعجب کې وانه چې مالونه د دوی او اولاد د دوی دا مال اولاد دی له خدای پاک ورکړي په دې دنیا کې ډیر زیات خو د دې دا مطلب نه دی چې بس دا الله د دوی ناراضي دی بلکې په دې باندې یعنی کفارو سره ډیر ډیر دولتونه دي نو دې دا مطلب خو نشي چې الله د دوی ناراضي دی او الله پاک دا غي وجه فرمایي چې دوی له ما دا اولاد او مال د سره پاره ورکړي انما يريد الله ان يعذبهم بشک چې اراده لري الله سبحانه وتعالى چې عذاب ورکړي دی لا بها پدې دولت او پدې بچو سره بعد وخت چې یو بچي نافرمانه شي داغه د لاسه به تر شپې خوب وبنو کی بیٹه مبرازي غلط خلکو سره وګرځي
کله به غلو سره مرګري کیږي، کله به پوډریانو سره مرګري کیږي، کله به څه کوي کله به څه کوي، مړه ته ژوند به دله بېکاره کړي. او دلته کې الله پاک فرمایي چې انما یرید الله ان يعذبهم، الله پاک اراده لري په دې باندې چې دوی د عذاب ورکړي بها په دې مال او دولت او په دې اولاد سره فی الدنیا په دنیا کې وتزحق انفسهم او چې وزي جانونه ندوي یعنی ساګان ندوي وهم کافرون په داسې حالت کې چې دوی کافران وي. او بیا الله پاک فرمایي وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، او چې کله نازل شي یو سورت چې ایمان وروړي په الله باندې وجاهدوا مع رسوله او وجنګيږي جهاد لوزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره استأذنك اولو الطول نو رخصت غواړي او اجازت غواړي ستانه بعضې داسې خلک چې د هغوی وس طاقت شته. دې کې ډېر داسې خلک چې د هغوی تاسو د هغوی مخکې ذکر کړی و چې د هغوی وس طاقت نو، چا سره سورلی نه وه، څوک غریبانان چا سره د سفر سامان نو چې چا سره و او هغوی څه ورکولی شو نو ډېر زیات صدقات خیراتونه خلکو وکړو، خو لیکن غربت هم ډېر زیات و. د دې د وجې نه ټول فوج دغه نه شو، نو څوک پکې معذوران او څوک داسې و چې ډېر زیات عاجزان و، نو اتلې نو شهید لپاره سورلی پیدا نه شوه او نه هغوی د څه بندوبست وکړی شو. نو او ډېر پکې داسې و چې هغوی مالدار و او هغوی دغه شانتې پکې لا نړه. نو الله پاک فرمایي چې تا نه اجازت غواړي داسې خلک چې هغوی طاقت لري د دوی نه وقالو ذرنا نکن مع القاعدین، او بیا هم وایي چې مونږ پرېږدئ چې مونږ کینو دې ناستو خلکو سره چې دا کم نه ځي ړانده شل ګوډه ضعیفان بوډاګان وغیره، نو دوی سره مونږ هم پرېږدئ. رضو او دوی راضي شو بأن یکونو مع الخوالف چې پاتې شي دوی هغه رستنو خلکو سره. رستو خلکو کې زیات تر ماشومان او ښځې او ما تاسو ته کمزورې او ضعیفان خلک پاتې شي، او کوم چې ډېر زیات غریبانانو چې سره صدارت نه لګو. وطبع علی قلوبهم، نو مهر ولګېدو په زړونو د دوی باندې فهم لا یفقهون، نو بس د دې د وجې نه دوی اړو سمج بوج ختم شو، دوی هېڅ سمج بوج نه لري، د دوی مثال د حیواناتو شو. لکن الرسول، لیکن رسول علیہ الصلوۃ والسلام چې دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان وروړي دي معه هغه سره جاهدوا باموالهم وانفسهم، هغوی وجنګېده په خپلو مالونو سره او په جانونو سره. واولئک لهم الخیرات، او د هغوی دپاره هر قسم یعنی خوبیانې دي، د هغوی دپاره الله سبحانه وتعالی ډېر زیات د خیرت توخي جمع کړي دي، خیراتونه یې وله جمع کړي دي، خیرات چې الله پاک په مفته کې څوک چا نه څه ورکوي. واولئک هم المفلحون، او همدا فلا موندونکي خلک دي چې څوک په مال او په جان سره د الله په لار کې وجنګېده. اعد الله لهم، او تیار کړي دي الله سبحانه وتعالی د دوی دپاره جنات داسې باغونه جنتونه تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې نهرونه د هغې خالدین فیها، او وي به دوی په دې کې همیشه. بیا به تیوځي نه، جنت یو داسې مقام دی چې یو پیری او سړی ورننوتو بیا ترې وتو دغه نشته. او بیا الله پاک فرمایي ذلک الفوز العظیم، او دا ډېره غټه کامیابي ده. اصل خبره خو دا ده چې د انسان ته جنت میلاو شي، نو دا ټول نه غټه کامیابي ده. او الله سبحانه وتعالی دا په څه باندې ورکوي چې دلته کې دنیا کې انسان خپل نفس کنټرول کړي او د شیطان خبره ونه مني، او د دین کارونو کې چې څومره مې حصه اخیستی شي نو دی په خوشحالۍ سره کوي، او د الله فرایض چې څومره الله پاک منځونه فرض کړي دي فرض منځ ادا کوي. دغه شانتې زکات فرض کړی او د باندې زکات کېږي دی زکات ورکوي. دغه شانتې روژه پې راغه روژه به نیسي، که حج پې فرض شو نو حج به کوي.
نو دا ټول داسې خبرې دي او کومو څیزونه چې الله پاک خلق منې کړي نو د هغې نه منې کېږي لکه سود شو، شراب، جواري، حرام، زنا یا خنزیر غوښه، د مردارې غوښه، دا ټول څیزونه چې څومره الله پاک منې کړي دي په خپل کلام کې د هغې ټول تفصیل الله پاک بیان کړی دی، د دې نه منې کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې ځي نو الله سبحانه وتعالی بدله د دنیا او د آخرت د دواړه کامیابی ورکړي او الله پاک اصل کامیابی څه ته وفرمایله چې څوک جنت کې داخل شو بس د جنت داخلېدل دا اصل کامیابی ده. الله پاک دې زموږ او ستاسو دا جنت نصیب کړي او د دنیا په هر ازمایښونو کې باندې خدای پاک پوره راولي یعنی دې کې باندې کامیاب کړي او خدای پاک دې په موږ باندې ازمایښونه اول راولي نه ولې چې موږ ډېر زیات کمزوري یو او چې کرای وستره باندې نو یا الله ته مو پایې کې کامیاب او کامران کې او د دې زندګۍ دا اختتام زمونږ په ښه طریقې سره وکړي چې مونږ ستا د نعمتونو او ستاسو د رضا او د لقا او د قرب او د جنتونو یعنی حقدار شو یا الله که په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کې څومره قرضداران د قرضونو نه اخلاص کې د چا چې څه حاجتونه د خپل غیبي خزانونه یې ورته پوره کړي د حق والاو د رزق فراغ سبب د ټولو مسلمانانو وکړي او یا الله چې څونه مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي د دې ټول مغفرت وکړي او دا راتلونکي منزلونه مونږ ته مسان کې او په آخر کې به دا عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.